الله الرحمن الرحيم أعوذ بحرب من الله صدق الله العظيم. درود شریف جمع سره ووایه. معزز علماء کرام جمعیت علماء اسلام او جمعیت طلباء اسلام وګو ملګرو ډېر ګڼ تعداد کې راغلي یې. یو خو زه تاسو هغې دارونه پیاده راوستم تفصیلي خبره وکړي او دویمه دا ده چې لوډ سپیکر هم نشته. ما یې ولې نشته وي طالبان راوغتو هارون پښتو کې دا کړ ستاسو دا هلې بیا خو به ګرانه شي. زما اواز چې لږ خلکو ته رسي نو هغې ته به یو څو خبرې وکړم او نور موږ ټول ایمان بالغیب پر وړو چې دا کوم کسان شته لکه ټول ته الحمدلله زموږ طلبه کرام دي او هغې په دې حالاتو باندې ټول پوهېږي او دا ټول څیزونه ګوري او زما په نسبت څه ډېر معلومات دي. دا زموږ د خوشحالۍ یو دور دی چې پس راغی. ډېره زمانه زموږ علماو ډېر محنتونه کړي دي او کله کله پکې د خوشحالۍ دور راشي اکثر پکې وهل خورو و انشاءالله تعالی نن دور چې کوم دی هغه د علماو شروع شه انشاءالله تعالی او آینده به همیشه کامیابي انشاءالله. زموږ کامیابي دا نه ده چې ګنې اصولو کې پاس شو بس کامیابي ده. زموږ کامیابي دا ده چې موږ په دغې وطن کې د دغې بېدینه نظام لار چې کوم دی هغه بنده کړه. ورته دوی چې کوم بل راوړی و بل بل کې دومره خرابۍ او دومره ډېر لوی ګند و چې مولانا صاحب وایي چې کله بل د هغې د لفافې نه راویستلو وي ما یې چې ګنې یو غټ خامار د هغې نه تور خامار راووتل بیا وي چې تور خامار له موږ غاښونه مات کړه او هم ختم سبحان الله. هغه بل چې کوم دی هغه واپس شو. بیا چې کوم مولانا صاحب کوم غوښتل په کوم انداز کې نو هغسې چې کوم دی الله پاک پیدا کړه. دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ دا د شکرې خبره ده که نه ده؟ دا یو من تشکر ځکه چې کوم دی مشرانو ویلی دی مولانا صاحب ویلی دی مفتي تقي عثماني صاحب ویلي چې تاسو شکریه مناو کې او دغه کې او څنګه چې تاسو ته ووایي چې قرآن ثنا الله دا خبره وکړه چې هر سړی به خپل توره دا کوي خو لیکن بیانوي لیکن دا بل مولانا صاحب چې څه غوښتنه هغه وشو الحمدلله. نو پای کې اهمه خبره هغه د سود هم ده، اهمه خبره د مدارسو د رجسټریشن هم ده، اهمه خبره د شریعت کوډ هم ده او اهمه خبره د اسلامي نظریاتي کونسل ده چې دا مذهبي انداز کې چې کوم دی کوم موږ فتح حاصله کړه. جمعیت علماء اسلام دغه فتح حاصله کړه، مولانا فضل الرحمان صاحب دغه فتح حاصله کړه او ټولو مسلمانانو د پاکستان دغه فتح حاصله کړه. موږ په هغې باندې مولانا صاحب ته خراج تحسین پیش کوو. د هغې چې کوم دی هغه هلو ځلو د هغې جدوجهد ته، د هغې محنت ته، د هغې عظمت ته، د هغې بصیرت ته سلام چې کوم دی پیش کوو. تاسو وکتل چې په دې ملک کې او یا کالو راسې د سود نظام دی او سود چې کوم دی دا فأذنوا بحرب من الله ورسوله دی د الله د طرفه د الله د پیغمبر د طرفه آیا خلکو ته د جنګ اعلان دی چې کوم سودخواره دي یا سود په دې ملک کې چې کوم دی هغه رایج کړی دی او سود کوي. نن الحمدلله هغه 4 کاله کې دننه ګند به صفا کړي شي او انشاءالله سود به د جړ نه چې کوم دی هغه وځي. زموږ دپاره خوشحالي ده انشاءالله تعالی. دا زموږ دپاره شکر ایستل دي د الله پاک. ډېر خلک داسې وایي چې دا خو مولانا صاحب مذهبي خلک دی بعضې دا سود له ایکسټینشن ورکړه او هغه چې کوم دی هغه 100 کاله وروسته کړو. تاسو ته وویلی شو چې دا مخکې نه فیصله ده دغه شریعت کوډ د 4 کالو په دې وجه سره ده چې
سودی نظام په بل ملک کې او یا کال نه دی دای کې خود بهر ملکونو سره پکې معاهده هم شته هغه معاهده به بیا کې نستل غواړي او هغه چې کوم دی معاهده به منسوخ کړي او نوې مالیاتي چې کوم دی هغه منصوبې به جوړي ستا دفترونه د دغه سودي نظام د رجسټرونو ډک دي دا یې ذهنونه دا یې نه ډک دي بینکینګ نظام ټول سودي دی دا سه په یو ورځ باندې خو نه کېږي دا خو په یو وخت باندې نه کېږي یو کوي د مرداره وغورځېږي د مرداره به لر کې سود موږ اعلان وکړو دا دې لر شي بیا به د هغې نه پس چې کوم دی صفا اوبه راوباسې بیا به د هغې نه پس چې کوم دی هغه ته صفا کېږي سودي نظام ختمېدل د هغې نه پس چې کوم دی موږ به صحیح نظام راوستلو دپاره د سودي نظام ختمولو دپاره د هغې متبادل نظام راوستلو دپاره بیا به چې کوم دی هغې کې محنت کېږي نو هله به دا کېږي داسې یکدم پیسې او کار هم چې کوم دی نه کېږي او موږ خلکو ته وایو چې دوی وایي چې دا سیاسي خلک دی او مذهبي خلک دی هغوی وایي چې دوی ول ایکسټینشن ورکړه نو موږ وایو چې په دې بل کې مولانا صاحب ستاسو جنګ هم کړی دی دا مدارس چې کوم رجسټریشن د دې شوی دی په هغې کې د ټولو مدارسو رجسټریشن دی هغه د وفاق المدارس دي نو هغه هغه د جماعت اسلامي د مدرسو دي نو هم هغه دي هغه د اهل حدیثو مدرسې دي نه هغه هم پکې دي هغه د بریلیانو مدرسې دي دا تنظیم اتحاد تنظیمات مدارس اسلامیه چې کوم مدارس دینیه په دې ملک کې تنظیم دی او د ټولو متفقه دغه مطالبه وه مولانا صاحب په یوازې ستاسو جنګ چې کوم دی لړاو که او رجسټریشن چې کوم دی هغه وکړه او هغې اجازه چې کوم دی ورکړه او هغې نه پابندي اوچته شوه دا خو ستاسو جنګ هم کړی دی خو دوی خو په دې پوهېږي نه که نه چرګ چې خیله نه شي هم ټغېږي او چې بدلې شي نه هم ټغېږي دا خو ستاسو د مدرسو تحفظ دی 36 لاکھ طلباء کرام په دې مدارسو کې نارینه زنانه بنین بنات دي دا هغې تحفظ دی دا او مونږ خو مخکې نه هغې ته دا ویلو چې مونږ خو باغیان نه یو مونږ رجسټریشن غواړو دا به وایي چې دوی د قانون دایرې ته راوستل پکار نو مونږ وایو چې مونږ د قانون دایرې ته راځو رجسټریشن راله وکړئ خو هغې پرې پابندي ولګوله مخکې دورونو کې په ټولو کې پابندي ولګوله رجسټریشن باندې اوس ورته مونږ چې کوم دی دا وایو چې تاسو کله رجسټریشن او مونږ هم قانوني ومنلو او موږ ته هم چې کوم دی یو قانوني لار چې کوم دی راکړه نو دا رجسټریشن د ټولو مدارسو دی دا تحفظ چې کوم دی د مدارسو دی دا چې کوم دی د هغې لپاره د حفاظت چې کوم دی یو بل دی او هغه د ټولو مدارسو دی یوازې د وفاق المدارس نه دی بلکې د ټولو تنظیمونو چې کوم دی د مدارسو دا یې تحفظ دی دا یې د طالبانو تحفظ دی دا یې د بناتو چې کوم دی تحفظ دی د مدارسو تحفظ دی او موږ ورته وایو چې په دې ملک کې اویا کاله دا سود برداشت کړو ته هغه وخت کې چغه نه وهله چې د سودي نظام دې ختم شي اوس یې د سودي نظام ختمېدو خبر راغله ته راپاڅېدې ته د چا چې کوم دی مرسته کوې ته د سودي نظام مرسته کوې او د هغې په لار کې رکاوټ چې هغه ختم شي د هغې په لار کې رکاوټ جوړېږي دا خو موږ دا خو انسان چې کوم دی ذهن نه ماني چې اوسه پورې 77 سال دا چې کوم دی د سودي نظام د هغې دپاره چې کوم دی خلاف کوشش نه دی کړی نن مولانا صاحب و جمعیت علماء اسلام په 8 کسانو باندې په 342 چې کوم دی اسمبلی کې په 8 کسانو باندې چې کوم دی دغه فتح حاصله کړه نو اوس د دغې مذهبي خلکو په لار کې رکاوټ جوړېږي دا څنګه خبره ده دا چې کوم دی دا خلک چې کوم دی هغه نه اخلي او دا ټولې مسلې الحمدلله زموږ جمعیت علماء اسلام حل کوي تاسو ته وویلی شو د مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه د ختم نبوت مسله چې کوم دی حل کړې ده او قادیانې مرتد چې کوم دی ګرځولی دی نن 50 کاله د هغې ترمیم وشو لیکن قادیاني په خوده کې چې کوم دی داسې رضوان ورکړی شوی دی نن دغې خلکو عمران خان هم په دغې باندې راوستی و چې دوی به زموږ د آیین نه د دغې خبره ختمول کوي چې دین قادیانې مرتد دی دا دفعه به دې وباسي هغه حکومت وکړه او زور یې وچلو په ټولو صوبو کې حکومت و لیکن هغه د قادیاني دوباره چې کوم دی مسلمان کولو کې کامیاب نه شو دا زموږ د دې علماو یو مضبوط چې کوم دی دغه دی چې دې آئیني طور باندې یو څیز حل کوي
موږ هغه خلکو ته هم وایو چې هغوی وایي چې ووټونه پکې چا راوستي او د ووټ په ذریعې سره دین نه راځي، اسلام چې کوم دی هغه نه راځي. نو موږ وایو چې قادیانان دا د ختم نبوت د دغې اسمبلۍ په ذریعې سره چې کوم دی هغه قادیانان چې کوم دی هغه مرتد ګرځولی شوي. داسې ده که نه ده؟ که موږ ټولو مدرسو والا داسې راجمع شوي وی، تبلیغ والا حضرات هم راجمع شوي، نو دا ترمیم موږ کولی شو؟ دا بغیر د اسمبلۍ نه کېده، بغیر د هغې نه چې کوم دی هغه کېده نه. دا د سود خلاف ترمیم چې کوم راغی دا بغیر د اسمبلۍ نه کېده. دا د مدرسو رجسټریشن دا بغیر د هغې نه چې کوم دی هغه نه کېده. دا اسلامي نظریاتي کونسل د ډېرې زمانې نه یو آئیني اداره ده او هغې کې ډېر سفارشات مرتب شوي دي او قوانین په هغې کې اسلامي ګرځولي شوي دي. لیکن دا یې خبره به چې کوم دی دله داسې یو سفارش غونته و، یو هسې یو تجویز قدرې به و، د هغې څه آئیني چې کوم دی حق نه و، د آئیني څه حیثیت چې کوم دی هغه نه و. اوس به چې کوم دی کله اسمبلۍ کې وغوښتلی شي مخکې به 40% ممبرانو دا وایي چې دا د اسلامي نظریاتي کونسل ته پیش کړی شي. اوس مولانا صاحب دا کار وکړ 40 نه 25% ته یې رادا کړه، 25% ممبران ووایي نو دا به چې کوم دی اسلامي نظریاتي کونسل ته چې کوم دی هغه ځي او بیا د اسلامي نظریاتي کونسل سفارشات اسمبلۍ کې هغې ته به آئیني چې کوم دی جواز ورکېدی شي او هغه به د آئین حصه ګرځېدی شي. دا یو عظیمه کامیابي ده چې دا واړه واړه ټول چې کوم دی قوانین به انشاءالله د اسلامي نظریاتي کونسل دا به د آئین حصه ګرځېږي او هغه به چې کوم دی اسلامي چې کوم دی ګرځېږي. شریعت کوټ په دې وطن کې هسې یو شریعت کوټ و. زه خپله اسمبلۍ کې ومه ارتضا حسن دا خبره وکړه د پیپلز پارټۍ په هغه وخت کې چې دا تاسو یو بلډینګ ودرولې دی، په دې کروڑونو روپۍ چې کوم دی خرچ کړي دي، پیسې هم پې ضایع کړي. شریعت کوټ ته څه ضرورت دی؟ سپریم کوټ کافي دی، اسمبلي چې کوم دی هغه کافي ده. هغې دا خبرې کولې. نن الحمدلله هغه شریعت کوټ ته دغې بل کې تحفظ چې کوم دی هغه ورکړی شه او هغې ته دا وویلې چې د هغې خپل چیف جسټس به وي، د هغې نقص به وي او بیا چې د هغې فیصله وشي هغه به فیصله وي. او که څوک په هغې باندې سپریم کوټ د دې کال کې دننه به چې کوم دی دغه کېږي نو بیا د هغې نه پس به چې کوم دی کوم فیصله ده هغه وي نو هغه د شریعت کوټ هغه به فیصله وي. دا آئیني طور باندې کامیابي ده، تیري طور باندې کامیابي ده، د سود خلاف کامیابي ده، د مدارسو رجسټریشن دا د مدارسو تحفظ دی. انشاءالله دا داسې غټې کامیابۍ دي چې دې باندې موږ د الله شکر وباسو. انشاءالله دا مشران چې د شکر وباسي نو لئن شکرتم شکر مو ویسته خو نور دغه به راشي او که نه ناشکري نه خلک مخالفت کوي، که نه ناشکري وکړه نو بیا د باندې نور عذاب چېرته مسلط وشي. موږ به شکر وباسو چې لږ لږ کار په هغې کې چې کوم دی شروع شوی دی. انشاءالله ډېر کار شروع شوی دی او انشاءالله یو وخت به داسې راشي چې د دغې جمعیت علما اسلام په برکت به او د مولانا صاحب په برکت به ټول ملک کې اسلامي نظام انشاءالله دغه به زموږ دعاګانې ډېر وخت نه تاسو چې کوم دی هغه ولاړ یې لارې بندې دي دعا وکړئ چې الله پاک ستاسو